السلام علیکم مینوالو، زه منظور حسین او یو پیر بیا تاسو سره مخاطب یم. نن د یو داسې انسان سره ناسې ما چې هغه ویل ایجوکیټډ او د بهر ملک نه چې کوم دی نو هغه تعلیم حاصل کړی دی او سیول انجینیرینګ دی او نوم یې چې کوم دی نو آیان دی اور ډولفن هم ورته ویل کېږي. هغه سره به خبرې اترې کوو چې هغه د فیلډ ته څنګه راغی او هغه کوم ځای د تعلیم څه کې حاصل کړی دی. السلام علیکم، تھینک یو سو مچ. تاسو دونه راغې زما ته پوسلا اور دونه مال عزت راکو. زما نوم آیان ماهین دی اور په دې فیلډ کې زما نوم ډولفن آیان دی اور ما چې د میټرک ساينس کې کړی دی د کنټونمنټ بورډ پبلک های سکول نه. بیا مې هغې نه پس گورنمنٹ کالج آف ټیکنالوجي کو هارټ روډ نه مې ډي ای سیول انجینیرینګ وکړو. شکر دی هلته کې مې 80% مارکس راغو. بیا ما ته اسکالرشپ ولګېدو، زه لاړم سایپرس ته ایسټرن میډیټرینین یونیورسټي ته. بیا ما ته ایچ ای سی نه اسکالرشپ لیپټاپ ملو شو. بیا چې دی چې کله هلته کې ما ته د ایکسپنسز مسله شوه نو زه هلته نه واپس راغم اور بیا زه کې لاهور ته راغلم. لاهور کې مې ایډمیشن وکړو، هلته هم د ایکسپنسز مسله شوه. بیا هغه ځای مې پرېښو. چې کله پېښور ته راغلم نو پېښور کې هم د ایکسپنسز مسله شوه، د فیملی مسله شوه اور د سوسایټۍ مسله شوه. نو د دې ټولو حالات په وجه باندې زه دونه فیډ اپ شوم چې بس ما هر څه پرېښو او ځان په یوه دیره کې بند کړو. آیان دا راته ووایه چې مور او پلار دې شته؟ او جی. د هغې تا سره څه تعلق څنګه دی؟ بس که زما مور او پلار که زه په هغې باندې ګران وم کله به هم زه هغې ځان نه جدا کولم. هغې به زما قابلیت ته خیر دی غور کړی و، د خلکو په خبرو کې به نه راتلو نو خو هغې زما قابلیت هم پلته ووالو، هغې خپل یو زوی هم پلته ووالو او نن زما 2 کاله برابرېږي د خیره. هغې سره زما څه کانټیکټ نشته، صرف مور را سره کله کله خبرې وکړي اور پلار خو را سره بالکل خبرې نه کوي. د دې فیلډ ته څنګه راغلی؟ لکه ته ښه ویل ایجوکیټډ یې او چې کوم دی نو لکه په کار خو دا و چې تا مخکې تعلیم حاصل کړی وي نو دې فیلډ ته څنګه راغلی؟ نو دا خو تاسو ته ما وویلې که نه چې فار ایگزامپل اوس یو کس کور والا سپورټ کوي که نه نو هغه زه سپورټ چې ورته میلاویږي نو هغه بیا تعلیم کې د چا په خبرو کې نه راځي، هغه بیا د خلکو په خبرو پروا نه کوي. خو چې هم ستا کور والا تا سره په سپورټ نه کوي نو بیا انسان ته ډېره ګران شي. نو بیا چې دی هغه سوسایټي کې خو اسم نه ایکسیپټډ دا ټرانسجنډر کور کې هم نه اور بس بیا لږ د خرچو مسلم راشي نو انسان مجبور شي بیا دې تاسو خرچې څنګه برابرېږي؟ نو اوس خو نن سبا حالات هم داسې دي چې هغه بس هغه فنکشن هم کړي دي لږې ډېرې هغې مطابق باندې لږ ډېرې جمع شي. زموږ د فرینډس دي هغې هم زموږ هیلپ وکړي، څه ناڅه په کار شي نو زموږ هیلپ وکړي. هغه څه وي د قسم دي خپل هغه پردي ښه دي تپوس هم وکړي څه لږې وي په کار دي وداوټ څه مطلب وداوټ لالچ داسې فرینډس دي. بس الله دې هغې سره ښه وکړي چې څوک چا تپوس کوي که نه. باقي چې دی نه څوک د پیسو کې دي او نه څوک د بل څه کې دي، بس عزت پکار دی چې عزت ملو شي، نور څه خبره نشته. آیان دا راته ووایه چې مور دې یادېږي؟ ولې مې نه یادېږي؟ مور ما خو مور پسې شپږ غزۍ لیکلي دي. زما مور که دا انټرویو که تا کېدی شي هغه وژاړي ځکه چې هغې ته پته ده چې ما سره دا زوی څونه مینه کوي. زما امې ته پته څنګه چې هغې ته زه ګران یم داسې هغه ما ته هم ګرانه ده اور بس خپلې نه یادېږي. د شپې چې اوده کېږم هم یادېږي اور دا اوس 2-3 هفتې وشي ما ته اوس کالو کو کېدی شي زما انټرویو کتلی وي. د هغې نه علاوه هغې ما ته بالکل ما سره بالکل کانټیکټ هم ختم کړی و. بس دا او اوس مخکې لکه ته څه ویل غواړې چې لکه مخکې به څه کې؟ بس مخکې چې شاته مونږ څه کړي دي هغه ټایم هم زمونږ چا عزت نه کول چې کوم ټایم ما ایجوکیشن کولو، کوم ټایم چې ما ایجوکیشن کولو هغه ټایم هم زما چا عزت نه دی کړی. نو که زه مخکې هم ایجوکیشن سټارټ کړم نو په پاکستان کې خو عمده حالات دي، عمده سوسایټي ده چې دا خبرې به وي، عمده هر څه به وي، عمده تھریټس به وي، عمده دمګیانې به وي، عمده هر څه به وي. نو او چې ښه نه ښه عزت راته میلاویږي او ښه نه ښه ایجوکیشن راته میلاویږي نو قسم دې زه دا هر څه پرېږدم او واپس ځم خپل هر څه کوم. چې بالکل دا د چې کوم ډولفن آیان په نوم باندې یادېږي د دې همدغه یو خواب دی چې وایي چې یاره که بالفرض ما ته مخکې لار میلاویږي زه ایجوکیشن کول غواړم، زه دا فیلډ پرېږدم نو ما د دې معاشرې چې کوم خلک دي دې ته دا اپیل دی چې داسې قسمه خلک دې سره مدد وکړي او داسې قسمه خلک چې دا معاشره ورته ډېره سپک ګوري خو دا معاشرې د وجې چې کوم دا دې حد ته راغلي وي او دې حد کې وي. اجازت غواړم د لوی الله په امان. خاد او آباد اوسئ.